اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمو مینوالو السلام علیکم. نن یو ځل بیا د ایاز غزل د شعر و سخن له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خپل کلام وړاندې کوم. د پښتو کلام دی. پښتو چونکې زمونږه مورنۍ ژبه ده نو زمونږه به حتی الوسه کوشش دا وي چې د پښتو ژبې د ترقۍ دپاره د پرمختګ دپاره خپل کوششونه جاری او ساری وساتو. دا بېلوسه خدمت که څوک یې ستایي او که نه ستایي، خو زه به دا خدمت کوم تر خپل مرګه پورې، تر اخري وخته پورې. الله تعالی دې ماله د دې خپل اجر راکړي. کلام دی: ګل چې پکې تل خاندي خزان داسې پیدا کړمه، ګل چې پکې تل خاندي خزان داسې پیدا کړمه، رنگ چې جون کې راولي ارمان داسې پیدا کړمه، ګل چې پکې تل خاندي خزان داسې پیدا کړمه، رنگ چې جون کې راولي ارمان داسې پیدا کړمه، او چرته چې د یار د تصور نه سوا هیڅ نه وي، چرته چې د یار د تصور نه سوا هیڅ نه وي، ځان ته به د مینې یو جهان داسې پیدا کړمه، او نور پکې څه نه وي خو زاړه یادونه وچېړم، نور پکې څه نه وي خو زاړه یادونه وچېړم، زه یوه لمحه د اطمینان داسې پیدا کړمه، او ربه دې غمونو اسویلو ته خو لږ وګوره، ربه دې غمونو اسویلو ته خو لږ وګوره، زه د یو دنیا کې پریشان داسې پیدا کړمه، ربه دې غمونو اسویلو ته خو لږ وګوره، زه د یو دنیا کې پریشان داسې پیدا کړمه، او ماله چې روحانه د داغي زړه پر هرونه کړي، ماله چې روحانه د داغي زړه پر هرونه کړي، جون کې به یو ځل مهربان داسې پیدا کړمه، او مړ به دې غزله کړي اشنا وایي بیا را نشي، مړ به دې غزله کړي اشنا وایي بیا را نشي، چم کې به زه تاله رقیبان داسې پیدا کړمه، مړ به دې غزله کړي اشنا وایي بیا را نشي، چم کې به زه تاله رقیبان داسې پیدا کړمه، ګل چې پکې تل خاندي خزان داسې پیدا کړمه، رنگ چې جون کې راولي ارمان داسې پیدا کړمه. والسلام.